د الله رضا دپاره وشو که نه څه پیمانتیا وکړو دا موبایل تا د شپې کور کې نو پرېښی خپل کور والته د هلک مړه کړې ده پخپله مهاوي چې بس یو خوا کور والا دې لاړه شو بل خوا باندې بېګونې نظام ولګي دا کله د انسان په جسم کې د 2 غنټو نه زیات وخت تېر کړي نو دا بیا په دوران خون کې شامل شي نو کله چې دا په دوران خون کې شامل شي نو دا بیا بلډ ډسټیلیشن پلانټ یو سیستم دی په میډیکل کې چې په هغې په ذریعه سره دا به د جسم د غونډه وینه نه چوړی او نوې وینه به پکې اچوي نو هله به دی بچ کېږي بدنه د زړه تور شو نور هلکان د خوښې ودونه وکړي که نه نه بیخي نه بس دا ما سره څو شو زاري ما سره څو شو څونه شرمېږم بسم الله الرحمن الرحیم درمنو دا مهال زه موجود یم په عمرزو پولینګ سټیشن کې یو ورځ نیمه مخکې به تاسو کتلي وي چې په سوشل میډیا د لارې موږ خبر شي چې دلته یوه ناوې چې دی نو هغې زهر خوړلي او هغه وفات شوی و د هغې الزام چې دی نو د هغې په خاوند باندې او د هغوی د خاوند په کور باندې په هغې کې تاسو د سوشل میډیا د لارې چې دی نو تاسو خبر شوئ خو زما خوشقسمتي ده چې زه ژوند د پښتنو په سیمه کوم او د پښتنو په لمنه کوم کله چې داسې مسلې راځي نو زما د علاقې سپین روبي مشران راپاسي او دغه مسایل په جرګو سره ختموي نو یقینا دا چې د 400 دا مشران د ویاړ قابل دي او دغه مسلې خو د جرګې تروړه او د جرګې په توګه سره نن په دې پولیس سټیشن کې دغه دواړو کورو دغه مسله ختمه کړه او دلته یې باقاعده روغه وکړه حیات الله صاحب راسره موجود دی هغه د جرګې مشر دی دوی سره خبرې کوو چې په کومه توګه باندې د 302 یوه دعوه وه شاکر باندې کوم چې د جینۍ خاوند او د هغوی په کور باندې هغه څنګه په ورځ نیمه کې خل شوه د دوی کامیابي ده صدر صاحب لومړنۍ خو ستاسو پوره چې څونه جرګه ده هغوی ته مبارکبادي پیش کوم دا ستاسو کامیابي ده د عمرزو کامیابي ده چې تاسو په ورځ نیمه کې چې دی دا مسله ختمه کړه څنګه هم ختمه کړه دا تفصیل اصل لږ شامل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې تنګ وخت کې دونه راغلی او دې تاڼې ته مونږ پسې رالی د دې نه دا واقعه راغلې وه ډېره سخته واقعه وه ځکه چې د 302 کیسو او دواړه فریقین غریبانان هم دي او دواړه فریقین هم په دې کې ډېر زیات ګیر هم دي دوی شک کو چې یاره د زنانه د هلک مړه کړې ده پخپله او دوی وی چې یاره مونږ نه ده کړې نو په دې کې مونږ کېناستو مونږ منډې ترړې ووالې او مونږ داسې دې ته راورسو چې د هغوی تسلي یې وکړله په قرآن په قسم باندې چې مونږ د دې نه نیو خبره او مونږ پکې کېناستو نو نن د الله رحم نه ستاسو په مخ کې د عمرزو په تاڼه کې دا فیصله وشوله دوی دواړه یو بل ته ورته غاړه وتل د دې نه پس به دوی څنګه چې مخکې د ورورولیا جون تېره وقت حساب جون به تېروي او دوی به د دې نه پس یو بل سره دغه زوړ وخت څنګه چې او نه به د دې نه پس اوه دعوه کوي صدر صاحب دا راته ووایه چې روغ اکثر کېږي نو په پیسو باندې کېږي نو دا روغه چې ده نو د الله رضا دپاره وشوه که نه څه پیمانتیا ومنګي نه دا فی سبیل الله وشوله به دوی وایي تسلي وکړله او دا فی سبیل الله وشوله دې کې څه د پیسو میسو دغه ونه کړو انشاءالله شیو جهان مننه د شاکر والد صاحب دسترجي موجود دی دوی سره یو څو خبرې کوم او بیا به د شاکر بھائی سره خبر کوم رامه حیات الله صاحب خو به یقینا تاسو شکریا ادا کوئ ځکه چې یو غټ مشر دی څه ویل غواړئ د دې مشرانو په حوالې سره بیا د جینۍ کور هم شکریا ادا کړئ چې هغوی تیار شو شکریا ادا کوم د دې مشرانو چې راغلي دي موږ له په دا تنګ وخت کې خدای دوی سره ډېر خوږ دي او چونکې موږ دا کار نه کړی بېګونه نو بس الله پاک زموږ مرسته وکړله او دا مشران رامخکې کړل او بس زموږ هغه فیصلې وکړلې سخته خو به ډېره وه ځکه چې یو خو نیازبینه انګور وه ستا بچې ډېره جي کور مې مار شوی دی لور مې مړه شوې ده یو خو لور مړه شوه بل خو الزام راغی چې تا وځي نو بس ډېر زیات پریشان و جي اوسه پورې بله خو د انتظامیې خو شکریا ده چې هغوی پیل خل چې اف آی آر نو کټ کړي اف آی آر کټ شي بیا هم تاسو ته ډېره مسله جي د دې تاڼې والا زه ډېر دغه یم او ډېر ښه نیکي او منډه موږ سره والیا 400 والان دوی ټول موږ سره خپل وس کړی دی زموږ مجبورۍ دی که شاکر بھائی الیکشن ته لږ مخکې یقینا دا چې کوم کور والا ستاسو تا په مینه کړې وه او د هر شازلمي دغه خواهش وي چې زه په خوښه باندې واده وکړم او بیا داسې حادثه پرې راځي یقینا د سخته خو نو بس سخته وه هماغه وي چې بس یو خوا کور والا دې لاړه شو بل خوا باندې بېګونې نظام ولګي داسې پکې وشرمېږي دغه شي پکې اخوا نه زور زیاتي شي نو بس سخته خو هماغه وي چې کله الزام ولګېد د شاکر باندې چې د خپله ښځه ده وژلې ده هغه ټایم کیفیت څه بس دغه دغه چې بس دوی وی چې بس دې تښتېدلې دی او د په زور وژلې ده چا وی چې کړی وله مرۍ کې چولې چا وی چې تیزندي یې ورکړې چا وی زهر یې ورکړی په زور مور پلار ورته نیولې ده
چا وی چې ډیر ظلم او دا خو موږ سره هسپتالونو کې تر د پیښوره پورې مو رسول چې ټیر سیراله خو دوی بیا هم دلته داوی ماوی کولې دوی وی چې شاکر تختیدلې زوم دلته ما وی چې یو کار دی نه کړی سبب ته وش الله د خو بس پته وکنه بس خو راته ګرانه یو سور ورځ د شپې څنګه تیر شوې د جوړې کو بدی خود بم جوړې نو مرګ او دغه را باندې به تیر شو بس حیات الله صاحب داسې زموږ په سیمه باندې نورم داسې دښمنیانې وي داسې مسلې وي څه پیغام د هغه علاقې مشرانو له ورکوي او کورنیو دغه څه پیغام ورکوي مونږ خو د ټولو پښتنو د عوامو له دا پیغام ورکوو چې کوم ځای کې داسې دوه کسان او د هغوی په منځ کې څه دغه راغلي زه د کلي مشرانو د سپین روبو ته دا پیغام ورکوم چې کینې جرګې وکړې او زه دا خواهشم لرم چې انشاءالله هر سړی دا کوي چې یو دوه دشمنان یو دوه دشمنۍ تنازع روانې وي او دوی کې یو مشر کینی نو خامخا دا پښتاني دا خبره مني او هغوی دا شی ختمول غواړي د چا چې څونه د خپل منځ کې تنازع دي هر سړی تنګ دی خو که څوک ورمخکې شو کېناستل نو دا روغې کېږي ستاسو وراره دی بس زما د اوښې زوی دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی اختر علي خټک دی او د عمر زوی ما او دا مې رشته داران دي دا چې کله دا جینې لکه مطلب دا دی په کور کې څه اختلافات راغلل او دا هغه اختلافاتو په وجه باندې ورسره د الکس په سختو الفاظو کې دې ته مذمت وکړو نو دې د ټینشن چې کوم دی مطلب دا پویزن وخوړل او بیا دوی بر وخت چې کوم دی کاروایی وکړه بي ایچ یو هسپتال عمرزی ته یوړه هلته نه بیا رزړو ته یوړه هسپتال ته رزړو هسپتال نه 400 ته او 400 نه چې کوم دی دا بیا دوی یوړه پېښور دا خو چونکې د دې پویزنو دا کانسپټ دا وي چې دا کله د انسان په جسم کې د 2 غنټو نه زیات وخت تیر کړي دا بیا په دوران خون کې شامل شي نو کله چې دا په دوران خون کې شامل شي نو دا بیا بلډ ډیسټیلیشن پلانټ یو سیستم دی په میډیکل کې چې په هغه په ذریعہ سره دا د جسم د غونډ وینه نه چوړي او نوې وینه په پکې چي نو الله به دې بچ کیږي کچره دغه مریض کنډیشن داسې چې کمزورې وي خو دغه مریض چې کم دی وفات شي کچره دغه مریض چې کم دی قوت مدافعت تکړه وي ډیر او دماغ هم سترانګ وي او هارت هم سترانګ وي او نور باډي هم سترانګ وي بیا د قومې د تلو خطر وي چې دا جنې کور ول چې دی نو دوی په دې خبره باندې راځي شو کوم پوسټ مارټم رپورټ چې دوی امر راځي کې دا پوسټ مارټم رپورټ کې د تشدد نشانات ظاهر نشو د هیڅ قسم کروزي هیڅ قسم تشدد پکې نه دی شوی او مطلب دا هغه کلیر دی میډیکل رپورټونه چې کوم د پېښور پولیسونو دی اټول کلیر دي نو الحمدلله دای ته پته ولګی دی اول شروع کې چې کوم خبرې کولې د یو بل د شرارت توجینا هغه ته خبرې کولې شیطانانو او مونږ ته خبرې کولې چې هغه داسې کوي او مونږ داسې کوو نو دا هغه شیطانانو په وجه په منځ کې اختلافات الله رب العزت چې کوم دی مونږ په کې جرګه وکړه زم په کې د جرګې مشروما حیات الله صاحب سره مونږ په کې جرګه وکړه الله رب العزت زمونږه جرګې چې کوم دی یو عملی شکل ورکړو او هغه په دې خبره باندې چې کوم دی قائل شو چې او دا دوی په کس نه کړی بلکې دا یو اتفاقی حادثه وا او بل و پکې چې دا خبرو کوم چې دی لکه مطلب دار دغه کولا چې مونږه ګور کفن نو ګور کفن دی چې کوم دی لکه مطلب دار هغه په دې جنې باندې چوریو زمونږ چې صدا وس مطابق خپل وس مطابق زمونږ هم بچي وا ورته مونږ تناستا وا زمونږ دې بچي تناستا وا مونږ هغه ګور کفن چې زمونږ د وس مطابق ام ولا ورکړل او ان شاء الله تعالی تاسو وخت پورې چې په دې باندې سونه اخراجات راځي نه ان شاء الله مونږ برداشت کوو په دا ذریعہ سره چې کوم دی مونږ ریته دا کمپرمایز وکړو خان مننه خوشاله شي کده مونږ او زما د سیویړ مشران الله پاک دوی لډیر جز جون ورکی چې داسې 302 مسلې یا داسې د جګړو مسلې د کشران چې کوم مسلې وي هغه دوی په مسلات سره چې نو هغه خلک لشي کده مونږ اکثر زموږ د مشران وایي چې دا موبایل چې دی د استعمال کم پکار دی او موبایل چې دی نو دا خطرناک هم ثابت دي شي ستاسو په دې واقعي کې کو زه وګورم دا موبایل ټول لغټه مسله او دا موبایل ته د شپې کور کې نو پرې خپل کور والته نو زين چې یقینا دا چې دا مسله بنه وراغله نو چې په کې څه پاتې نه کړي د چا خو سره چې موبایل دی یا کور کې جنکوله موبایل ورکړي دي ایو له بس پیغام ورکول غواړي ها ما ورکول غواړي بس ښه کار نه دی کنه ما سره سو شو ما ته دې د پاره غونو پرې چې ته په حل کو ترنګ ما هو دې د پاره پرې هو چې زدم چې سمسلې ما ترنګ کوا ناغي بلاغي دغه آیا نه غلطه پیدا واغشت موبایل دا واده د ورځو کې تقریبا ساده واده شل 15 ورځې وشوي نن 2 ورځ ده نو په نو ورځ غوښته موبایل نو صرف دا یو شپې له موبایل یو شپې له پرې هو مخ کې وسره موبایل خو ارسي کړو 15 وسر سیمو ماته بس په قران لاس کې وو چې نور باندې کوم بس ماوي سیدا ماوي دغه د پاسه کو خو بس په دا یو شپې مو ته پرې هو خپل موبایل ما د پلاری ماوي چې سمسلې ما ترنګ کو بس دغه چلے د خوخه د واده نه زړه تور شو نور لکان د خوخه ودونه وکي کنه نه به نه
بس دا ما سره څو شو زاري ما سره څو شو څونه شرمېږم قدرمنو تاسو د شاکر خبرې واورېدې د ده عمر به ځین چې 20 کاله ملاله وي عمر څومره دی 14 کاله 14 کاله څو عمر دی دا عمر دی چې دی د کرکټ عمر دی خو چونکې چې کله کور کې د رزق درک نه وي نو خامخا جنې 20-21 سال عمر زمانه مشره چې کله کور کې د رزق درک نه لګي وي او کور کې غریبي ډېرې وي نو دغه شانتي نوجوانان بیا د رزق طلب دپاره روزي دیاړي کوي یا ډریوري کوي څنګه چې دی د ټیکسي ډرایور دی خو یو موبایل د ژوند تباه کو یو موبایل د ژوند سنسار کو یو موبایل چې د ژوند هغه ټول خوند ختم کو نو ته چا په کور کې چې موبایلونه دي په هغه موبایلونو باندې نظر وساتئ له شوما چې د 400 عمر زو دا مسله چې ډېره په سوشل میډیا باندې وایرل شوې وه او نن د هغې اختتام په صحیح توګه باندې چې دی هغه وشو او د عمر زو په پولیس سټیشن کې د هغې باقاعده توګه سره په اګریمنټ باندې په سټام باندې چې دی د هغې روغ وشوه کمنټ سیکشن کې خپله رایې راکولي شي راروان پروګرام پورې خپل ایشي جلو کې اجازه د الله فامان